زموږ کالج داسې دی که نه چې ډېر زیات بیسټ کالج دی. که موږ اکیډمیک لیول سره وګورو، که موږ دغه لیول سره وګورو، که ایتیک لیول سره وګورو، مطلب هر ډېر زیات زبردست بیسټ کالج دی. که مطلب ټیچر فیکلټي یې ده هغه هم ډېره ښه ده، مطلب هارډ ورکینګ ټیچر دی، په خپل ټیچنګ کې څه کمې بیشي نه دی کړې. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو، دا مهال زه د آی سی ایم اس سکول نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما شاته دا بچی تاسو وینئ دا سکالرشپ دپاره دلته کې ټیسټ ورکوي. 3 ورځو نه چې دلته کې دا ورته ویم چې یو حامد صاحب دی، یو عبدالغني صاحب دی، دواړه د سرکاري سکولونو پرنسپل پاتې شوي دي، دواړه ماهر تعلیم دي. د دواړو چې کوم دی نو په دې ضلع کې چرچې دي، او حمدالله جان صاحب چې کوم دی نو دغه دواړه سلیکټ کړي دي. نو یو د دغه سکول چې کوم دی په ډېر لږ وخت کې چې کوم پوزیشن ترلاسه کړی دی هغه د ټولو مخکې دی. بل د 400 په تاریخ کې په لومبني ځل خو چېرې چا سکالرشپ متعارف کړي وي نو دا کریډ حمدالله جان صاحب ته د 2013 نه واله 2015 دی مسلسل 7 کاله چې کوم دی نو دغه ماشومانو ته چې کوم دی نو سکالرشپ ورکوي. دې ماشومانو کې چې چانس کا دا ټیسټ کوالیفاید که نو 48,000 به چې کوم دی نو خرچه کېږي، د هغوی بک د هغوی نومې سیس چې کوم دی نو هغه پرې دی. نو یقینا چې غریب سړي او هغه قابلي نو هغه ته ډېره موقع ده. بل انسټرکشن ورک شوي دي دغه سټاف ته، پرنسپل د طرف نه خو او عبدالغني صاحب دا په خپله ولاړ دی، هغه نظرثاني کوي چې نه موبایل نه نقل نه خپل نه پردي نه مخوریزه قابل ماشوم ټیلنټډ ماشوم چې کوم دی هغې ته موقع ورکړی شي. نو دا یقینا زموږ په 400 کې زه په لومبني ځل زم داسې وینم چې انټري ټیسټ دی او ټیلنټ ټیسټ دی او دغه ټیلنټ ټیسټ چې کوم دی نو هغه زه په خپلو سترګو باندې وینم چې دغه بچی لګیا دي او په هغې کې چې کوم دی نو هغوی بوختې دي، مصروفه دي، او د دې نه پس په چې کوم دی نو په نیمه ګنټه کې به ریزلټ ورکوي، او ریزلټ هم د مشین په ذریعه څنګه چې ایټا ټیسټ دي، څنګه چې نور ټیسټونه نو بالکل د آی سی ایم ایس سټاف چې کوم دی هم هغه شانتې پوزیشن ورکړی دی. د بجلی زبردست نظام دا 2,500 بچی چې کوم دی نو زما شاته دې وخت کې پیپر ورکوي، او دغه شانتې د 500 نه زیات تعداد چې کوم دی نو دې وخت کې په آی سی ایم ایس کالج کې په آی سی ایم ایس سکول کې چې کوم دی نو دغه د نخم سټوډنټان چې کوم دی نو پیپر ورکوي. دې سره بیا د لسم هم کېږي، بیا به هغه نمبر چې کوم دی نو را جوړېږي چونکې دې وخت کې ریزلټ نه دی وتلی. نو دا یو ډېره زبردسته موقع چې کومه ده د 400 دغه ماشومانو ته فیمیل میل هغوی ته ورکړې شوې ده. نو دغه څو خبرې مې سره شریکولې، خو تاسو هم چېرې داخله اخلئ راځئ آی سی ایم ایس سکول تاسو ته یو کوالیفاید استاد. خو اصل خبره حمدالله جان صاحب شخصیت چې سره تعارف محتاج نه دی، په هغه ډېر باس مباحثه کېږي. 37 سال مسلسل په دغه ضلع 400 کې د تعلیم په مت کې د هغوی ستړي دي کوي. او نن غټه خبره دا ده چې د سرکاري سکولونو هغه نوموړي پرنسپلان نن د دې سکولونو پرنسپلان دي، او دغه شان په میل کې په فیمیل کې یو ډېر زبردست نظام روان دی. زه د فیمیل طرف ته د میل طرف ته ولته هم د څه خبرې شریکو زموږ سره اوسئ. My name is Shandana Halim. My father name is Halimullah. I came from Sarderi, and now I am took exam of second year. زموږ کالج داسې دی که نه چې ډېر زیات بیسټ کالج دی. که موږ اکیډمیک لیول سره وګورو، که موږ دغه لیول سره وګورو، که ایتیک لیول سره وګورو، مطلب هر ډېر زیات زبردست بیسټ کالج دی. که مطلب ټیچر فیکلټي یې ده هغه هم ډېره ښه ده، مطلب هارډ ورکینګ ټیچر دی، په خپل ټیچنګ کې څه کمې بیشي نه دی کړې. په اینی ټایم کې چې ته موږ څه غوښتي دي ای راکړي دي، که هغه موږ ډایرکټر سره ولې نه که زموږ میډم ولې نه، مطلب زموږ هر ایشو فیل کړې ده، مطلب کوم ایشو چې زموږ هغه موږ له ایګرلی سارټ آوټ کړې ده. بس موږ ډېر زیات امپریس دي کالج نو ډېر دا کو، او مطلب نور خلکو ته مو چې راشي زموږ کالج کې ایڈمیشن والی کو د کینټین لیول سری کو سپورټس لیول سری کو ایگزامینیشن لیول سری کو هر څه لیول سری ډېر بیسټ کالج دی. دا ټول چې انټري ټیسټ دا نور کالجونو کې چېرته اورېدلي نن چې دا کوم سکالرشپ میلاویږي په دې خلاص مین مطلب دا مې ته ډېر زیات زما خوښ شو. لکه فرسټ دا دی که نه چې لکه ان انډیکیټ سره به دې مطلب ډېره فایده ورکړي، لکه دا دی چې دا کوم ټایپ فیلینګ دی، لکه دا چې دا کوم ټایپ فیلینګ دی، بک لیډ دی، ببل شیټ دی، داسې مطلب لکه فرسټ ټایم ما داسې میتھډالوجي ولیدله چې لکه داسې بیسټ انټري ټیسټ راغوښتل کېږي. نورو کالجز کې بس مینلی سمپل پیجز اور سوال کې ببل شیټ بس فل کې، او دلته مطلب پراپر طریقې کار دی، باندې ببل شیټ باندې رول نمبر فیلینګ او بیا مطلب ایسے او دا مطلب ډېر زبردست انټري ټیسټ دی کالج. ګرانو کتونکو تاسو د دغه فیمیل خبرې واورېدې، د هغوی جذبات او هلته کې موږ هغه خال هم درته وښودو. دا زموږ شاته چې کوم دی 300 نه زیات سټوډنټان موجود دي، خو دا څنګه د دې پیپر به ریزلټ څنګه دغه کېږي نو موږ سره د سټاف نه یو ملګري موجود دی، له خپل تعارف را سره وکړي او څنګه چې تاسو ذکر وکړو نو لږ دا راته لږ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم اکرام الله دی او زه د دې چې کوم ټیسټینګ ایجنسی دی هایر کړی ده د دې ډایرکټر یم او زموږ د ایجنسی نوم د ایکسپلور ټیلنټ ټیسټینګ اینډ ایگزام ایجنسی پرایویټ لیمیټډ د FBR ACCP د دې نه رجسټرډ ده او تھرو د KP موږ دا سروسز ورکوو په دې کې دا ټیسټ چې کوم جوړ شوی دا موږ MCQs بیس جوړ کړی دی SLO بیس موږ جوړ کړی کم چې دا بورډ په پیټرن سره الاینمنٹ کوي د دې نه علاوه په دې کې 100 MCQs دی 100 MCQs دا چې اونلی پازیټیو مارکینګ دی نیگیټیو مارکینګ پکې نشته دی او د دې ماشين بیس چیکینګ د کمپیوټر بیس چیکینګ دی او هغه ان شاء الله په نیمه غنټه کې د دې رزلټ راځي کوم سره هر څونه کینډیډیټ وي ایون چې موږ سره 10000 کینډیډیټ ته ولې نه وي موږ سره په غنټه یو نیمه کې د دې رزلټ راغلی د دې نه علاوه یو ډیر زیات نوې انیشیټیو زما په خیال چې په دې 400 کې نه بلکې په پېښور کې بلکې په ټول KP کې به دا انیشیټیو چاني غستې چې هغه په دې کې یو سبجیکټیو پارت دی او هغه سبجیکټیو پارت هغه دی کوم چې ISSB کې وي ISSB کې چې څنګه یو پکچر وي او په هغه باندې هغه سټوري یا دغه لیکل کوي ایسه په هغه باندې لیکي نو هغه ټایپ په دې کې هم زموږ یو پارت دی چې یو پکچر دی او په هغه پکچر باندې به کینډیډیټ د خپل خیالاتو اظهار کوي د هر یو خپل سوچ د هر یو خپل د سوچ زاویه ده نو چې د کم کس په ذهن کې څه کریټیویټي ده څه سوچ د هغه پکچر مطابق په هغه شان سټوري لیکي نو د دې نه موږ ته د ماشومانو چې کوم ذهني کیفیت یا سایکولوژیکل دی یا د کریټیکل رائټینګ دی یا کریټیو رائټینګ دی د هغه چې کوم ماشوم کې څونه ایبیلیټي ده د هغې معلومات هم موږ ته کېږي ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو تاسو د دغه ارور خبرې واورېدې یقینا ډیر زبردست معلومات یې راکړل دغه د SMS سکول پیژنګلو ده نه یوازې حمدالله جان صاحب باندې خبرې کیږي بلکې په حامد خان باندې ډېرې زیاتې خبرې کیږي په عبدالغني صاحب باندې ډېرې زیاتې خبرې کیږي او دا د دې بچو خوشقسمتي ده د 400 په تاریخ کې چې موږ ذکر کوو نو 500 نه زیات سټوډنټان چې کوم دي نو دا په یو ځای راجمع کول او کمپین صرف یو 3 ورځې کمپین هغه هم د سوشل میډیا د SMS د پیج نه او نن چې کوم دی نو د هغې تاسو ته وینئ چې هلته د جینکو خال ډک دی کمرې ورسره ډکې دي دا چې کوم دی نو هلکان دلته کې تاسو وینئ ستاسو د وړاندې دي د 2013 نه واله 2015 پورې حمدالله جان صاحب مسلسل په مختلفو شعبو کې د 400 دغه طلبو طالبات ته سکالرشپ ورکوي او په دې لکونه روپۍ هغه خرج کوي خو د سکول نه ګټي نو په دې لګوي یقینا دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده شنو کو منګه اداره رجسټر کړل سپورت سره PCB سره منګ ته په لومبي فرصت کې کامیابی ملو شولا په ډیسټریکټ 400 کې ګورنمنت او پرایویټ سېکټر باندې کې پارټیسیپیشن وکړو د الله په فضل او کرم سره په ټوله 400 کې په ګورنمنت او پرایویټ سېکټر کې ICMS ایجوکیشن سیستم کرکټ ډیسټریکټ چیمپیون جوړ شو د سره سره خبرو کړه د میا افاق شاه زمون کیپټن لاهور قلندر کیمپ ته غیتلې 45 ډیز داغي ټریننګ شروع دی ان قریب په سکرین به تاسو وینئ افاق خان به گیم کوي دا د SMS نمائندګي به کوي د سره احمد هارون انډر 19 کې داغي سلیکشن وو د سره موږ سره فیمیل دی څنګه چې سر خبرو کړه لبر سمونګه رابطه وکړه پېښور لاهور یونیورسيټي اف لاهور کې زمونږ سټوډنټ مليحه هغه چې کوم دی والیبال د کې چیمپیون هم و هغه ته سکالرشپ هم ملو شو نو دا ټول سيزونه ICMS الحمدلله ورکی او ICMS په دې کې تاسو سره یو قدم نه 2 قدم مخکې روان دي زه باقاعده د دې پروګرام د دې ټیسټ د خشته کولو لپاره او د مزین کولو لپاره د ICMS ته یو قاری راغلی دی چې هغه د 7 قاری دی هغه د ICMS سټوډنټ دی د زینا FSC کړی دا کال مخکې هغه فارغ شوی دی او نېشنل سطح چې څومره کمپټیشنز کېږي د قرت په حواله سره نن سبا هغه به تاسو خپل تعارف هم وکړي چې هغه کوم ځای کې په کوم مقام باندې نو زه درخواست کوم چې هغې راشي فهر سادات قاری القرا سید انس جان صاحب چې هغې راشي تلاوت وکړي او هغې سره خپل تعارف هم وکړي